تبرک حاصل شو دغه رنګي د نبی له صلوات و سلام په لاړو باندې او د نبی له سلام په خراج کو باندې هم صحابه کرامو تبرک نیولې دي تبرک د نبی له سلام په لاړو باندې دا هم صحیح بخاری دا جلد نمبر 1 ته او صفحه چې کم ده 38 تا پدې کې راوی فرمایي ما تنخم رسول الله صلی الله علیه وسلم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم ونبی له صلوات و سلام لاړي چرته توکلی ندي یا اخراج کې توکل نه لري مگر صحابه او تلاسون لاندې نیولیو دا خراج کې او دا لاړې د نبی له سلام پر صحابه کو لاسونو کې لګیدل نبی به بيزي چل کاو چې په لاس کې ولګیدل ته به کته به گزارلی کنه کته نه دی گزارلی بیا به صحابه څه کول فدلک بها وجهه وجلده دغه خراج کې به صحابه او دا لاړې راواغې سي په ځان پسې به منل په خپل مخونو پسې به مګل او چې چاته به ورونه رسیدلی نو غبل صحابي غلاس ته ویسه لاس ورور سره باغ پسې به راخ کړو په ځان پسې راخ کړو ته بیا وې چې دا ته د حدیث ته ځان نه استدلال کې شان دي ویلي چې بده کې تبرک ته نو په دې ځبان علامه عینی لیکي او عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحه 263 باندې لیکي ومن الاستنباط من هذا الحديث التبرك بمذاق النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا له وتعظيما وپا دې حدیث پاک کې دا خبره مستنبط شوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په لاړو باندې صحابه کرامو تبرک نیولې لري چې د نبی اسلام توقیر پکې وشي او تعظیم د نبی صلی الله علیه وسلم پکې وشي بیا پکې چې کوم اړین زموږ خپل ترجمه نشوه بلکې د سلف او صالحینو ترجمه پکې را نقل شوه نه دي هم علا په بل روایت کې سره بیا د سیم راغلي دي او بیا د بخاری الفاظ نه دي هغه د مسند احمد روایت الفاظ دي د سې نقل کړي چې د صحابه په د لاړې د نبی صلی الله علیه وسلم ته ورمخ کې کېدل نږدې و یقتلون چې یو بل پکې قتل کړي وي دسه به یو بل د لاړو طرف ته ورتل چې دا مون تر ورسېده او په ځان مراق کول د برکت لپاره د خبره باندې نه شو وایي زما خبره کاسي وي دا بل حدیث پاک شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په لاړو مبارکاو باندې تبرک صحابه کرام حاصل کړي دي بل حدیث پاک چې دا صحیح مسلم روایت ده او جلد داغه دویم دی او صفحه 208 صحابه کرام فرمایي چې کله با یو معشوم پیدا شو په صحابو کې نو نبی له صلوات و سلام ته به ویوړو نبی له صلوات و سلام به کجور راواغستله په خلی کې به اوهلا او کجور به لږه چې کم نه پسته کړل بیا به دغه صحابه د معشوم ته په خلی کې ور کړل د پاره د دې چې د معشوم ته د نبی له سلام د لاړې ورسي او برکت ورته ورسیږي دا ګوره په موږ باندې معشومانو اولنې حق ته چې کله پیدا شي دی به یو نیک صالح انسان ته وړي چې په خلی کې ورته د لاړ خپل ورکې د برکت لپاره دا د معشوم اولنې حق ته بیا حق ته خستنوم به ورته کېږي او بیا بل حق ته دغه تربیت وکي بیا پسې راواخلا دا د معشومانو حقوق دي او د معشومانو به حقوق کې د کمزوري وکړه بیا به چې کوم ده ته مدانه کې چې زما معشوم به ادبي زما وکړه زما خبره نه مني ځکه ته حق تلفي کړی دا مخکې ما تاسو ته تفصیل سره روایت پیښ کړو چې یو کس هغه خپل پلار واه هغه پلار اچھا ته ویل چې زما دې ته ګناه نشته ګناه زما خپل ده ځکه یو خو ما خپل پلار بواه او زمانه خېږي دی ما وایي دیم دا چې یو عالم تلل نو عالم ورته ویل دا ګناه ستا خپل زکه ده چې تا د دې بچي حق ځای کړی تا ورته چې کوم تربیت نه ور کړی نو اوستانه پیژنې ګنته اوس پلار ښکاري او پلار د نه کوي زناور او ښکاري زکه دی وایي دا د بچو حقوق ته بم باندې نو صحابه کرامو کې دا سیوا انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ذهبت بعبد الله ابن ابي طلحه الانصاري الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و نبی صلی الله علیه وسلم ته عبد الله بن ابي طلحه ویلو چې کله پیدا شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په یو ځای کې ناسو نبی له صلوات و سلام ته ورکو چې الله رسول الله څور ته ورکم ورکړ ته فرمایي چې حال معك تمر چې کجوره د سشته فقلت نعم ورکته به ور چې شته راته نبی سم ته چې د کجوره ما تراکا مبارک په خلی کې اوهله او بیا چې کوم دی هغه سوبي ته ورکړل هغه سوبي چې کوم دی هغه کجوره د نبی له صلوات و سلام وجوهلا او نبی له سلام وتنم کې خودلو عبد الله لکه عبد الله ابن ابي طلحه نوم دی کنه نو متنبي نبی اسلام کې خو خستنوم دام د بچي حق ته خستنوم به ورته کړی او دا خلی کې دغه یو نیک سړی لاړې بوتم چې کم دی تبرکن ورګه بیا به معترض وي چې دا ته ځان نه په دې حدیث پاک باندې چې کم دی څه شي کې استدلال کې چې او لاړې تبرکن صحابه ذکر کړی دي خو په دې حدیث پاک باندې امام نووي لاندې په شرح کې فرمایي جلد نمبر 2 صفحه 209 باندې فرمایي چې ومنها ايحنكه صالح من رجل او امراه وي په دې حدیث کې دا خبره ده چې کله دې بچي پیدا شي نو یو نیک انسان ته به وړي کاغذ نه نه او کناري نه شاغو ته پخلی کې دا لاړه ورکی ومنها التبرك باسوار صالحين او په دې کې څه شي
دلیل له بدی خبره باندې چې تبرک بیا آثار صالحین جایز دی وريقهم وكل شيء منهم انبیاء پس خاص نه ده اولیاء پس نو کبیا د اولیاء لاړی دي او که هر یو شی خو چې د ولی سره نسبت راغله نو تبرک حاصل اول په جایز دی بلکې مستحب دی باب ورته دغه کوله پر امام نووي بل حدیث پاک چې دا هم د صحیح مسلم حدیث ته جلد نمبر 1 صفحه 47 باندې چې یو صحابي مبارک سترګو باندې اړونش نظر کار نه کو بیا مسجد نبی ته نشو راتله نبی له سلام پسې څوک راولېګا ورته ویل چې د الله رسوله من کر راشه زمو په کور کې یو خاص ځکه ما تمونځ وکا چې ته په دغه ځکه مونږ وکي زما په دغه ځکه باندې بیا مونږ کوما برکت په حاصلوم چې نبی له صلوات والسلام په ودرېدل ځکه ودرېګا ما دې فرمای رسول الله سلام زمو کور تراغه فخذت لي مسجدا نبی له صلوات والسلام ما ته یو خطر راکول جمعه ته متعین کو وجاء رسول الله سلام وجاء قومه رسول الله سلام امراغه او قوم سم راغه او دقل ته چې کوم دې مونږ کو او بیا فرمای چې دا خطر تراخ کو اے اعلم لي على موضع تماته یو ځای متعین کچ زبې پای کې مونږ کوم دس یو ځای اجعل صلاتي فيه متبركا باثارك چې زه په غزه کې مونږ کوم او تبرک حاصلوم ستا په اثر باندې چې د الله رسول راغله دلته ودرېدل دي او مونږ یې کړی دي چې زه په تبرک حاصل کما په دې باندې بیا امام نووي لیکي لاندې په شرح کې ففيه تبرك بأسوار الصالحين وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء اتباعهم وتبريكهم اياهم په دې حدیث کې دلیل دی خبره چې دا نیکانو په آثار باندې برکت حاصلول جایز دي او مستحب دي او دا غره کې د علماو زیارت کول مستحب دي د فضلاو زیارت کول دا غره کې د غټانو زیارت کول مستحب دي او تبریکهم ایاهم او برکت حاصلول دي په به شوي دا ول حدیث دا غره کې بل حدیث پاک چې نبی له صلوات و سلام په لاړو باندې صحابه حاصل کړي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی له صلوات و سلام یو ورځ ماته مسواک راکړ چې لاړه شو دا مسواک مال وینځه دا حدیث پاک سنن ابي داود جلد نمبر 1 صفحه 18 کې ذکر کړی دی سنن ابي داود جلد 1 صفحه 18 کې بیمال راکړ چې لاړ شو دا مسواک وینځه نو دا مبارک فرمای وی ما دا مسواک اول وینځل لوي نه وړ فابدا به فاستاغو ما په اول شروع وکړه ما په مسواک او ثم اغسله واطفئ اليه بیا موږ بیا نبی اسلام ته ورکړو و بنش نبی اسلام په خلی کې والو ما ته راکو وینځه ما وینځه ما په خلی کې وه چې نبی اسلام د خلی د برکت او د لاړې ما ته حاصل شي بیا مې وړو وینځه خبره پوه په دې ځای باندې چې غیر مقلد دی او عابد دی اغلی کلی دی تعاون المعبود شرح سنن ابي داود باندې اغلی کلی دی جلد نمبر 1 صفحه 48 باندې وای فابدا به اي باستعماله في فمي قبل الغسل وای دي چې کوم دی وینځو د مسواک په خلی کې واهله ولی ليصل برکته فم رسول الله صلی الله علیه وسلم الیا وای چې ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم د برکت ما تراشي ګوره و به سړي لیکلي غیر مقلد دی هغه مني او دې زماني و بیان نه مني عجیب ده او بیا لیکي فيه ثبوت التبرك باسوار الصالحين والتلذذ بها وبدي کې ثبوت ته د دې خبره چې د صالحین په آثار باندې تبرک نیول دا جایز دي دا یو حواله شو بل حدیث دویمه حواله په دغه حدیث باندې مرقات کې مولا لقاری په جلد نمبر 1 صفحه 90 کې هم دغه خبره لیکلې ده چې د نبی له صلوات و سلام د مسواک اول وینځو په خلی کې واه دا یو وینځو اے قبل الغسل استاق به تبرکا مخکې د وینځلو نه په خلی کې وستو چې تبرک نبی له صلوات و سلام په لاړو باندې حاصل کی او دا غرانګي بیا د سنن ابي داود په حاشیه باندې دغه دیوبندي عالم دی هغه لیکلی چې وفيه ثبوت تبرک باسوار صالحین و په دې حدیث پاک کې ثبوت دې خبرې کیږي چې تبرک ته حاصل شي په آثار صالحین باندې نو بیان په دلیل نسی دیوبندیان په هم نسی اعظم اهل سنت والجماعت په خواني خلق په هم نسی غره دې زماني بعضي ناپوه خلق ورته شرک او کفر ورته بدعت ورته وي د دې دومره حوالو سره وسکه دومره حدیث سره وسکه د دې دومره صحابه کرامو د عمل سره وسکه خبره باندې پوه شوي اوس بل خبره چې مونږ کړي و چې کې سوال اکثر راځي بعض خلک وایي چې تاسو د قبول خواته دعاګانې کوي دا ناروا دي دا غي د پاره یو څو حواله چل تاسو څه پېښ کوم چې د قبول خواته دا دعا کول دا جایز دي که ناجایز دي یا دا غرانګي د قبرونو خواته چې کم مال غفرته یا غ استعمالول جایز دي که ناجایز دي یا دا غرانګي
قبرونو سره چې کم دی خاوره دا هغه استعمالول جایز دي که ناجایز په برکت په طریقې سره یا هلته کې چې کم دی ګټه لګېدلې هغه ګټه استعمالولی شي که نه شي استعمالولی تبرکن نو یو څو حوالې در په دغې باندې وایو دا تفسیر روح البیان د سورۃ بقره 186 آیت په تفسیر کې لیکي چې وجرب استجابه الدعاء عند قبور الصالحين وای په دې باندې تجربه شوې ده چې څوک د صالحانو او د نیکانو قبرونو ته لاړ شي او د هغې په خوا کې دعا وغواړي دا دعا قبلیږي په دې باندې څه شوې ده تجربه پې شوې ده او دا روح البیان دا علامه اسماعیل حقی بروسوي دا یو لوی صوفي عالم او د قرآن کریم مفسر دی په خپل تفسیر روح البیان کې دا خبره نقل کړې دا یوه حواله شوله دویمه حواله امام ذهبي رحمه الله د امام زعفرانی په ترجمه کې لیکي چې ويستجاب الدعاء عند قبره دا امام زعفرانی دا د الله ولی و چې څوک د قبر ته لاړ شو هلته دعا وغواړي الله یې دعا قبلوي دوه حوالې شوې درېیمه حواله دا بر حواله چې امام ذهبي لیکلي سیر اعلام النبلا جلد نمبر 11 او صفحه 531 کې درېیمه حواله دا امام ذهبي په سیر اعلام النبلا کې لیکلي ده او دا صفحه اکثر اگې ورستو مخکې نه صفحه زګه نه ترجمه بدتم چې پلاني امام په ترجمه کې ګوري بیا آسان ہے حواله امام ذهبي لیکي په ترجمه د صالح بن احمد کې صالح بن احمد کې او دا طبقه الحادية وعشرون یوشتمه طبقه دا د یوشتمه طبقه عالم دی دا صالح بن احمد سیر اعلام النبلا کې امام ذهبي رحمت الله طبقه ذکر کړی دا د پلانې طبقه عالم دی دا د پلانې دی یوشتمه طبقه ته چې کله ورورسي امام ذهبي رحمه الله نو الته د امام صالح بن احمد ترجمه نقل کوي الته بیا لیکي ويستجاب الدعاء عند قبره و د دې صالح بن احمد قبر ته چلاړ شو الته دعا وغواړي الله دې دا دعا قبلای سو حواله شو ها درې څلورمه حواله بیا امام ذهبي په سیر اعلام النبلا کې فرمای په طبقات دویشتمه کې چې ابن پورک د ترجمه نقل کې ویل کی ويستجاب الدعاء عند قبره چې د ابن پورک قبر ته لاړ شو دعا د الله نو وړي دعا دې قبليږي بل حواله ابو الحسين البزاز د ترجمه لګي په طبقه یوشتمه کې بیا لیکي چې استجاب الدعاء عند قبره د دې عالم قبر ته چې لاړ شو د الله نه دعا وغواړي نو دعا به الله قبول کړي څو حواله شي پنځه حواله شي شپږمه حواله بیا په سیر اعلام النبلا کې امام ذهبي فرمای د ابو الفرج الحنبلي په ترجمه کې طبقه د الخامسه وعشرون پنځشتمه طبقه کې لیکي چې د دفن د ابو الفرج حنبلي په باب الصغير خواته وقبره مشهور يزار ويدعى عنده قبر مشهور دی قره کی زیارت ترازی او خلق خواته دعاګانې غواړي او دعاګانې خدای پاک قبلې سو اول شپږ و ما حواله دا امام ذهبي بیا په سیر اعلام النبلا کې د معروف کرخی ترجمه نقل کړي امام معروف کرخی بیا لیکي دا د طبقه التاسعه نامه طبقه بیا لیکي چې د دې معروف کرخی دا قبر تریاق مجرب دا د دعا قبل دوه لپاره تجربه پیښوي چې د قبر تلل شو دعا وغوړي دا دعا قبلې او دا تریاق دی يريد اجابه الدعاء المستر عنده لان البقاع المباركه يستجاب عندها الدعاء کما زه چې هغه کې برکت حاصل شوی وي د انبیاءونو یا د اولیاءونو الته دعاګانې غوښتل دا و چې کوم دی دعا قبليږي او بیا آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین بشک د الله تعالی رحمت چې کوم دی دا د محسنانو خواته خپل کې ودشه ان رحمت الله قریب من المحسنین بشک د الله رحمت چرته دی نه کانو خواته دی الته ډیر وریږي دا ولی چې کوم په قبر کې پروت دی د الله ولی دی کنه دی نیک دی کنه دی رحمت د الله په ډیر وریږي نو چې رحمت د الله په وریږي دا زې برکتی دی او په زې برکتی کې دعا قبليږي الته دعاګانې کول پکار دي اور باندې کوش دا غسر اخواته کمال لګیدلی دا رحمت په دې مال غوم لګیدلې ده دا مال غوم په تبرک په تور استعمالول جایز دي کاغه ګټ کانه لګیدلې پاکانم دا برکت لګیدلې تبرک په اصلول جایز دي کا خاور دا خاور کې هم برکت